دوکان یې راله 2 پیره وسوځم، همت مې بینله، د کور ور مې سوري سوري دی، همت مې بینله، په ګاډي مې ډزو شوې، همت مې بینله، کیسونه را باندې جمع شو. په دې ریډیو کې زما سره انتظامیه هم ټارچر کړه، زما د دې ځای منیجمنټ چې کوم دی دا نیب ته لاړل، دا پیمرا ته لاړل، دا چې کوم دی نو کومې محکمې ته دوی هم دغه نه کړل. خو زه بیا هم د دې خپل دلبر ریډیو دا زما پیژنګلو ده که نه، ما ته ډېرو خلکو اپر وکړو، خو ما دې ځای نه سټارټ اخیستی نن، خو په دې مې د ډېرو خلکو کارونه مو کړل، د ډېرو خلکو خدمت مې وکړو، ډېرو خلکو عزتونه مې پوښو، ډېر خلک چې کوم دي ظلمونه ورسره کېدل د هغې اواز جوړ شم په دې ریډیو باندې، او هغوی هم راسره وکړېدل، خو د هغه کړو باوجود په مې جرمانې هم جمع کړې. دا چې وکړه، خو دا هم د دې ځای باید سیاسي خلکو راسره وکولې، زه بل ځای نه خو څوک رانلل، خو ما هم د دې ځای اواز پورته کړی، څه بل ځای خو مې نه دی. دا خبرې بیا د خلکو نه ایرې شي، خو دا ډېر خو ډېره لو ډېر زبردست نه دی، د دې نه یو نوړی نه جوړېږي. اکثر ما دلته په دې ځای اعلان کړی دی چې یاره زه نن مظاهره کوم، پلانکي راله دمکي راکړه، پلانکي را سره دغه کړلي، بس ستا شانتې خپل ملګري وروڼه را سره ولاړ دي، شاته چې مې کتلي دي نو څوک هم نه ولاړ، قام نه روزي. خو بیا هم څه ناڅه کې باچا خان د 6 کسو نه سیسټم روان کړو، او په ټوله دنیا کې هغه ځان په خلکو وپېژنده، یو جون تیرول دي، یو د جون نه مزې اخیستل دي. چا چې جون تیر که د مر نه پس به ژوندی وي، چا چې د جون نه مزې اخیستې دي نن یې ورشه نه نوم شته نه نشان شته. خو باچا هغه نه ټیم کوي چې ما په دې صوبه کې هم نه ښخوی، ځکه چې ورځې به دی چې قبرونه به هغې نه به مونږ وباسي، دغه سیسټم هم په مونږ را روان دی. خو دا قام نور چپ شو که نه، او دا قام چې کوم دی په پټو سترګو یا ووټ اچي یا ووټ نه اچي، چې 70% خلک ووټ نه اچي په دې ځای، لیکن دا کم خلک چې ووټ نه اچي نو نن به دوی مو چېرې لوډ شیډنګ دی. خبر هم دغه ده. علم خان، مونږه وختي راسې لګیا یو، د تنګي د ناوړه پیښې نه مونږه شروع کړې ده چې یاره هلته کې د یو ډاکټر د غفلت د وجې یو ځوان زلمی هلک چې دی د هغه زندگی چې ده نو هغه ختمه شوه، هغه په حق باندې ورسېده، درنګ شیبې له هغه خورو ته سپاري، د هغه پلار پالش کوي، سپلی پردی سپلی چې دی نو هغه مرمت کوي، زړې سپلی دا نه چې داسې های پای دوکانې دی، هغه لګي کېږي او هغه په سړک باندې په دې سور نور باندې د بشکال په دې میاشت کې هغه په تود سړک باندې ملاستې او چغې وایي چې یاره ماته د انصاف میلو شي. د دغه ځای نه زمونږ خبره شروع ده او لاړه د کوم ځای نه کوم ځای ته ورسېده، په څه خبره باندې، په دې یو خبره باندې چې زمونږ قام ولې راویښ نه شو، زمونږ قام ولې راپانسېده، په موسی باندې دا قام راپان نسېده، په ګیلمن باندې دا قام راپان نسېده، د بنو په احتجاج باندې دا قام راپان نسېده، د عمر په مرګ باندې په مړینه باندې دا قام راپان نسېده، نو دا قام به اخر په څه باندې راپاسېدل دا نه دی چې یاره یو ټیم له د ګیلمن چې کومه جنازه وه نو داسې جنازه اړو د چا شوې نه ده، څومره چې د هغه جنازه وه. خو آیا د جنازې نه پس، آیا د جنازې پورې یا زمونږ سیاسي مشران چې دي هغوی هم هلته ورلل، بلو ته هم زمونږ د سیاسي ګوندونو مشرانو وفدونه ورلل، خو آیا مونږ په دومره څیزونو کې انګیج یو چې آیا مونږ د یو سانحې د ځای نه راغلي نو چې بله سانحه راته شي مونږ بلې سانحې له وررسو، یا د بلې نه چې راپاسېدلي نو چې بله راته تیاره پرته، مونږ زندګي ټوله په سانحو کې تېره شوه، نو مونږ به دا مړي دا سانحې دا به مونږ تر کومه داسې کوو. ګوره خالد منصور، تاسو کومه خبره وکړه که نه، د ګیلمن په مرګ باندې ډېر زیات خفه یو، ډېر قابل کس و، خو زه تاسو ته بیا وایم چې ذاتي دښمني وه، هغې باندې ښه قام راپاسېدل او هغه بیا له خبره را بس هغه چې کومه د قام نمایندګي کړې وه، د قام نمایندګي کړې وه، خلک ورته په مرګ وښودله چې دغه په جنازه کې، خو زه تاسو ته دا وایم یو ټیلنټډ کس دی، یو ټیلنټډ کس دی، هغه فوټبالر دی، هغه کرکټر دی، هغه یو عام سړی دی، او هغه چا په ګاډي باندې ووه، نو قام به راپسې نو تپوس په نه کوي چې یاره دا خو د دې قام لکه یو ضروري فګر و، یو پیلر و، هغه دومره عام سړی، عام زما غوندې سړی لکه چې ځکه زه اړو پسې کېم هم نه، یو عام سړی که یو سړی په ګډو پسې روان دی او هغه ګاډي و، نو د هغه نه زما مقصد دا دی چې زمونږ قام چې کوم دی دا په دغې باندې زه راپاسېده، جنازه مو شوله شوه، قام له په دې راپاسېدل پکار دي چې نن د ګیلمن په میډیا باندې څومره کوریج دی، په نېشنل میډیا باندې څومره کوریج دی، خو
خو په پنجاب کې داسې یو واقعه شوې وه نو څه به نن په پنجاب کې خدای دې نه کړي د دې ملک کیسه ده هلته کې خلک مزې کوي د اتوار په مازدیګر باندې بچي وباسي پارکونو ته ښه ښکلي چکرو له ځي اتوار ورځ هم په چکرو کې تېره کړي موږ یې یو دلته په رزق پسې په منډه کړي روزګارونه وسایل خو راته نشته دي دویم چې کوم دی نو په بدامنۍ کې را لړلي وو موږ له چې په کومو شیزونو را پاسېدل دي چې موږ د دې صوبې ته به د خلکو نظر ولید دلته کې دا باډر یې دونه کولو ولیدي چې دلته کې زمونږ ایسای او زمونږ چې کوم دی نو ادارې او زمونږ دا محکمې دا ناکام دي دلته کې خلک راځي هلته ډز کوي او ځي موږ له په دې را پاسېدل چې نن بجلي زما ده او ته په بجلی کې ما پسې هغه بیل هم رالیږي چې د هغه بیل له ما سره څه کردار نشته څه کار یې نشته هم ته ما پسې رالیږي نن چې کوم دی نو ما پسې ګیس کې هغه بیل هم رالیږي چې هغې کې زما کردار نشته ته ما له ګیس نه راکې ته ما له بجلي نه راکې نن ما له هغه مې نوی پی پسې را پاسېدل دي زه تا نه یو تپوس شارټ شانتې کوم چونکې ټیم را سره کم دی ته یو طرف ته وایې چې یاره قام اپریشن عزم استحکام دی که څه شی دی که دا کیږي نو دې باندې ایم پی او ایم ان اے ورته دستخط کړی نو لکه احتجاج چې پې دی نو دا پې هسې فضول دی د دوی په خلاف پکار دی زما خبره وره نو چې کله د بجلی متعلق معاهدې نه هم د پارلیمنت کړی مو ته خو نه یې کړی که نه زموږ د دوی د حجرو مخې ته کېناستل پکار دي د دوی د حجرې موږ لرل چې موږ په سرکاري املاکو ورځو د هغې نه بوجۍ را تختو او د هغې نه غلاګانې کوو او هلته کې چې کوم دی نو سرکاري خلکار ته په تاڼه ورځو په بل سرکاري بلاک ورځو هغې ته نقصان وکړو دا ما چې کومې نمونې دي اسمبلۍ ته لیږلي دي زه به دوی نه تپوس نه کوم دوی دلته کې احتجاج وکړي که نه دا زما د احتجاج خلک دي دوی دلته کې روز د اسمبلۍ مخې ته ربال چې دوی نه کوي نو بیا به زه څه کوم بیا به د دوی چې کوم دی نو دوی د اسمبلیونه هم بار کول دوی په دې کور کې بندیوان کول دي چې دوی کې لږه جبه را پیدا شي او دوی چې کوم دی نو لږه ځان غیرت پکې را پیدا شي چې بله دې قام دا اور ته څه را کړی د خپلو مراغاتو چرچو د دې دپاره را کړی دی زه به یا خپل دندې چې کوم دي غلطې دندې هغې له به وده ورکوم د ډي پي او هم خیال ساتم د ډي سي هم خیال ساتم د افسرانو به زه غلامي کوم دې خلکو خو د بیروکریټ غلامي شروع کړې ده وایند اپ کې به په څه باندې اخري خبره به دې سي په دې باندې چې خالد منصوره زه انصاف نه ملاویږي خو زه به بس په دغې چې مونږ شروع د څه نه کړې وه چې دې ډاکټر کې چېرې دا غلطي وي نو ده له قرار واقعي سزا ورکول دي محکمه صحت چې کوم دی دې طرف ته پاملرنه کول دي زمونږ د 400 په ټولو هسپتالونو کې دا سلسله روانه ده ډېر ماشومان زنانه د دې ډاکټرانو د غفلت په وجه باندې مري او دغه وایي چې یاره دا الله ته منظوره وه نو د موږ به د صحت ته راشو چې دا ډېره نازکه شعبه ده د سردار چا تړون دی هم په دې به ختموم او دغه بیروکریټو ته دې ته به دا وایم چې ځان کې ایمانداري پیدا کړي زمونږ د دې سیاسي حجرو غلامان کوی ما چې موږ دوی له ورځو او دې قام ته زه دا وایم چې دوکه کېږی ما نن بیا 15 کاله جاړی که نه د الیکشن وخت کې روزې اوټ اچوي په خلاص مټ اچوي او دغه یو ورځ خو چوټي کوي که نه چې 70% خلک اوټ نه اچوي نن په موږ باندې موږ وایو پارم 45 دې کې دغه خلک ګرم دي چې دوی اوټ اچولی وي که نه نو دا د دې 45 خبره به نه راتله چې ما پسې ټول کلي ولاړي ټول کلي زه پکې 2 اوټ اخلم ټول کلي را پسې ولاړي زه پکې 2 اوټ اخلم د بل اوټ هم چې کوم دی هغه هم بل ته شمېرل کېږي دا سلسله دا بندول پکار دي په دې ملک شفاف انتخابات دا ناممکنه خبره ده خو بیروکریټ چې کوم دی نو د قام طرف ته توجه وکړي په دې به ختم کوم مننه کوم ګران اورېدونکو ایوب خان شرپو تاسو ښه په ډیټیل سره واورېده هغې وایي چې یاره لکه د قام د ټولو سمسیا چې ده د ټولو مسایلو حل هغه صرف همدغه دی چې دی په خپل اوټ په صحیح توګه باندې استعمال کړي د دې سره سره اوس خو د اوټ وخت چونکې هغه وخت خو په موږ تللی دی موږ به اوس دا چپې شمېرو تېرو خو زموږ ناس هم تللی دي موږ له څه پکار دی موږ له دا پکار دی چې د خپل حق باندې اول ځان پویول پکار دی او بیا د خپل حق غوښتنه پکار ده چې زمونږ حق به مونږ غواړو دلته کې څوک چاته خپل حق ورکوي نه په دغه خبرو سره خپل کوربه خالد منصور له ورکړي اجازت د لوی الله په امان